علي کور نه بهار ودرېده. مازدیګر ټیم و د مولا کور نه ابوزار ووتلو، غږ یې وکړو ته د بیبي جنازې کې تاخیر شوی دی، خپلو کورو ته لاړ شو. ټول خپلو کورو ته لاړو. مېره سترګه څه کله ولوېدله، څه کله کایناتو باندې یې څه تیاره پرشانه شوله. د ماښام او د ماسخوتن به لمونځ وشولو، چې د کایناتو مولا د بیبي د زهرا وصیت باندې عالي عمل شروع کړل. اول بیبي ته غسل ویر کړي، اسما بیبي ته اوبه چوي، مولا امیر المؤمنین د بیبي ته غسل ویر کوي. د کایناتو مولا یې څه تاریخ نه ښیي څه مولا جوړېدلی وي، سوای څه کله د خدای بندګۍ کې محراب کې ولاړ وي علي به جوړېدل و. دا تاریخ کې شته دی، دا روایاتو کې شته دی، خو علي همداسې نه دی جوړېدلی. ای خو د زهرا بیبي بدن ته څه کله غسل ویر کوي، اسما بیبي د اوبو ورته چوي، ای څه یو ورته د کایناتو مولا لاس کې څه کوم یې څه لوښی و هغه مولا وغورځولو، دوه لاسونه یې څه مولا دیواله به هم دې وویله، کلکه کلکه مولا وجوړېدلو. ای څه اسما ته نه پوښتنه وکړه د کایناتو مولا یا علي ته خو اوسه پورې چا نه یې جوړولی، خو د نن زهرا څنګه یې وجوړولی. یې ورته کا اسما د یوې خبرې ته ډېر وجوړېدلم، څه د تا خو اوبه چولې، زه د بیبي بدن باندې لاس ما وړلو خولې کړې وه، داسې ځای باندې راغو. بیبي ډېره مظلومه وه، خو بیبي ما ته وال نه وویلې، زه یې نه وم خبر کړی. د بیبي مظلومیت هم د ژړا رسي. دوستانو تاریخ لیکلی دي، یې څه کله بیبي جنازه څه کله کور نه روانه شوه، نیمه شپه وه، 14 کسان یې بیبي جنازې کې وه. د کایناتو ورمنه وکسه، سیدة نساء العالمین وکسه، د جناتو سرداران پیشان کې زمن وکسه، د علي پیشان کې مولا وکسه، د رسول الله لور وکسه. دستان یې څه کله شپې ټیم باندې جنازه روانه دی، یې څه یو ورته مولا سترګې وغړولې، یوه وړه غوندې سیوری یې ولیدله، غږ یې وکړو حسن ازوی دغه څوک دی؟ ورته کو دی ما وړه خور زینب دی. یې څه مولا دی ورته یی حسن ازوی اگر چې تیاره دی نیمه شپه دی، بیبي ډېره وړه دی، خو حسن ازوی زر زر یې کور ته ستنه کړه. یې څه بیبي زر زر کور ته ستنه کړله. دوستانو هغه ځای ته د بیبي جنازه راورسېده، څه چېرته یې بیبي تدفین شوې ده هغه نه خدای خبر دی. یې ویلي څه معصوم جنازه معصوم نه بغیر بل څوک دفن نشي کوی. حسنین ظاهرتن کې وړه دي، یې څه یو ورته مولا اصحابو ته ویلي تاسې وریا ودرېږئ، یې بیبي تدفین زه پخپله کوم. یې څه کله هغوی وریا ودرېدل، مولا یې څه ځمکې باندې لاس کېدولو، جوړ قبر څه کله څرګند شولو. یې څه یو ورته مولا امیر المؤمنین د زهرا جنازه وچاته کړله، قبر ته نږدې شولو. یې څه قبر نه دوه لاسونه وچات شوله. یو ورته مولا همدوره ویله السلام علیک یا رسول الله، یا رسول الله د خپله منه دې واخله، خو لیکن څنګه نه ما دره کړی و، خو بیبي ډېره مظلومه ده یا رسول الله. دستان یې څه کله یې بیبي جنازه کوزه شوله، څه کله یې څه قبر کې کېدولی شوه. د کایناتو مولا یې څه راوختو، څه کله قبر جوړ شولو. بس د اخري جمله د کایناتو مولا یې څه د زهرا بیبي قبر باندې کېناستلو، کلکه کلکه د ژړا کوي. یې څه اصحاب نږدې شوله، سلمان مخکې شولو. یې څه مولا یې مټو کې ونیولو، څه وچاتې کې، خو مولا نه وچتېږي. یې څه ابوذر مخکې شولو، کوشش یې وکړو مولا د نشي پڅوی. هر یو صحابي د رسي کوشش د کوي، خو مولا د نشي پڅوی. یو ورته وړه حسنین مخکې شوله، مولا حسن یې مجتبه ورته ویل څه بابا ورشه صبر وکړه، ورشه قبر نه پاڅېږه. خو دوستان یې څه علي پر یادونه کوي، د زهرا قبر نه پڅېږي، تاسې نه معافي غواړم. یو ورته دویم مولا یوه داسې جمله وکړله، څه کایناتو مولا قبر نه پاڅېدلو، هغه کومه جمله وه؟ دوستانو دویم مولا ده ورته یی څه مخې ته وکړو، حسین د حسین وروره لږ لاړ شه خونې ته، لږه یې ما که دربله خور زینب راوله. یی څه مولا ودرېدلو، غږ یې وکړلو حسن زوی ورشه قبر نه پڅېږم، خو یې ما که درمنه لور مه راوله. څو یې همدوره وایو مولا کاشکې لږ لسه مازدیګره غلی وې، څه د زهرا لور څنګه خیمو نه بهر ووتله. پر یاد وکړئ وا مظلومه حسینه.